نن د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کوم ښه خبرونه راځي په هغې باندې هم خبرې کول غواړو، ځکه د دې نه مخکې به اکثر ډېر زیات منفي خبرونه اوس ښکاري داسې اسلام آباد کې چې سړی فضا ته وګوري نو یعنې افغانستان سره را روان زه به وایم چې د میاشت دوه کې به چې کوم دی تعلقات ډېر په ښه هغه ټریجکټري چې ورته وایي په هغې باندې که موږ وګورو داسې تیرو څو میاشتو کې چې کوم هغه تناو راغلو، کوم ټینشن راغلو او د یو بل خلاف په میډیا باندې کوم دغه هغه تقریبا مکمل ختم شوي دي. اوس ګورو په قلاره باندې حالات سمې ته روان دي او د دواړو کیپیټل نه چې کوم دی د یو بل باره کې د ښو خبرو کېږي. لکه موږ وګورو اوس چې کوم خبر راغلی دی، خیبر پښتونخوا حکومت په اکثر وی چېرې افغان طالبانو سره دا کوم دهشتګردي ده په دې حوالې سره پکار دی چې خبرې اترې پیل شي. نو اوس د هغې باره کې اوس دا خبر دی چې یاره لمبې هغوی ته مخکې لمبې خو ځکه چې دا بهرني تعلقات دا خو د فیډرل حکومت دغی اوس لمبې خبر دا دی چې فیډرل حکومت هم وایي چې ټیک ده که کوي شی تاسو نو ښه ده. نو هغوی لمبې یو وړوکي غونته وخت چې کوم دی اوس د هغې تیاري ده چېرې دغه وړوکي وخت به ځي او افغان طالبانو سره به میلاویږي. نو دا هم یو ښه دغه دی. لیټس راځه چې دا راشه درشه خو سړی شروع کړي، د دې نه پس بیا غټ وخت چې وړي چې لکه اوس به دی چې وړوکي هغې کې به سرکار کساني څه مدرسو علما به وي پکې، داسې سیاسي شخصیات به وي پکې، بیا وروستو ته کیدی شي چې ځکه چې دا کله د آرمي چیف په پېښور کې د سیاسي لیډرشپ سره ملاقات شو نو په هغې کې متدا ویلي چې یاره زور زیاتي په ځای باندې پکار دا دی چې موږ د خبرو اترو لاره اختیار کړو. یو خو پکې دا ښه دی. دې سره کابل نه هم ښه خبرونه را روان دي. اوس کابل نه چې تېره ورځ دا کوم خبر راغلی دی چې یاره د ټي ټي پي تحریک طالبان پاکستان خلک چې کوم دی هغه اوس افغان حکومت شروع کړې ده چې د بارډر هغه بارډر علاقې کوم چې پاکستان سره سرحد دی د دې نه چې کوم دی نورو علاقو ته شفټ کوي. نو ښه خبره ده دلته خو چې دا ډېر وړوکی سټپ دی، خو وړوکی یو غټ څه کې یو سټپ خو دی او کیدای شي چې دا وړوکی واخیستو نور پسې نورم په قلاره باندې هغه اعتماد سازۍ دپاره دا ضروري و. دا هم یو ډېره ښه خبره ده. تېره ورځ تاسو به امیر خان متقي صاحب خبرې اورېدلي، هغه هم په ځای د دې چې الزامات هغه وی چې یاره اوس داسې اقدامات اخیستل کېدای شي روان دي چې د پاکستان سره به هم تعلقات چې کوم دی ډېر زر ښه شي. بیا چې خاص کر پاکستان کوم نوی نماینده خصوصي دی ښاغلي صادق خان صاحب، یو خو د هغه د اپوینټمنټ هم دا ښیي چې پاکستان د هارډ په ځای باندې سافټ سایډ ته ځي او هغه دا دی چې صادق خان خو یو افغانستان کې ډېر زیات ډیپ دغه لري، کنټیکس لري، انګریس لري، که هغه طالبانو سره دي، که هغه د مجاهدینو سره دي، که هغه د نور سیاسي لیډرانو سره دي، که هغه د شمالي ټلوال دي د هغې سره دي. نو صادق خان په ټولو کې ډېر یو خپل محبوبیت چې کوم دی لري او هغه لګیا دی. هغه ړمبې کار خو اوس دا کوي چې یاره کابل کې کوم د پاکستان سفارتي سطحه ده دا لږه نور اوچته کړي. اوس هلته کې ناظم الامور یا چارج دی افیر دی دا چې کوم دی فل دی غواړي چې هلته کې سفیر تعینات کړي او مکمل لکه امباسډر لیول ته چې کوم دی دا اپریټ کړي. ظاهره خبره ده چې کابل کې وشي نو بیا به افغان طالبان هم په اسلام آباد کې امارت اسلامي دوی به خپل ناظم الامور چې دی د لیول به هم برکي نو دا به مکمل د سفیر یو حیثیت ته به کړي. یو دا کار پاکستان کوي. پاکستان د دې نه پس دا شي د سره چې کوم دی یو بل چېرې دا اوس پلان کړی دی چې یاره اسحاق ډار وزیر خارجه هم دی او ډپټي پرایم منسټر هم دی، د هغه وزټ دی اوس په هغې باندې کار روان دی چې یاره دا افغانستان ته لاړ شي او دې هلته کې د هغوی سره خبرې اترې وکړي او راشه درشه د آغاز چې کوم دی دا هم وکړي. نو دا هم یو ډېر ښه دغه د دې سره پاکستان یو بل پروجیکټ باندې هم کار کوي چې یاره هغه د طالبانو امارت اسلامي د سپیس ورکولو دپاره یو څلور فریقي اجلاس غونډه چې کومه ده هغه په کابل کې کول غواړي. دې سره به د افغانستان امیج هم ډېر ښه شي، د هغو ته به ښه پازیټیو پروجیکشن هم میلاو شي. دې کې به چین، روس، پاکستان او افغانستان دا څلور واړه ملکونه چې کوم دي د سیمې په حالاتو باندې دلته چې کوم صورتحال دی په دې باندې به دوی یو غونډه کړي او پاکستان دا دی چې پاکستان هم رضا دی، کابل سره هم خبره شوې ده، ما په خیال چین سره هم رابطه شوې ده، روس سره هم شوې ده، لا ډیټ نه دی فکس شوی. نو دا به هم دې سره هم یو ښه تاثر چې کوم دی هغه به مخې ته راشي.
او دغه شان اوس پاکستان چې دا کوم بل یو اقدام واخیستی چې یاره کم ټرانزیټ ټریډ او یا د افغان ټریډ چې هغه د ګوادر په بندرګاه باندې کېږي بندر باندې کېږي نو کومه بینک ګارنټي چې کومه شرط و هغه ته پاکستان لرې کړله. نو دا یو آغاز دی، دا نه دی چې دا ټول دی. دې سره اوس افغان تاجران او امارت والا هغوی دا خبره کوي چې یاره همدغه شانتې قدم پکار دی چې پاکستان د کراچۍ په بندر باندې موالي نو هغې باندې هم کار روان دی. نو دا به هم یو ډېر ښه دغه شي. دغه شان که تاسو وګورئ بارډر حوالې سره هم پاکستان اوس هغه غلام خان باندې هم کار روان دی، په انګور اډم روان دی، په تورخم هم روان دی، په چمن هم روان دی. نو بارډر باندې چې به کوم تاوتریخوالی یا به چې کوم بد خبرونه راتله نو هغه هم ختم شوي دي. او داسې اوس یو بل پلانینګ هم روان دی. یو خو تاسو ته ما وویل چې د خیبر پښتونخوا وقت چې کوم دی هغه به ځي کابل ته، خو بل دوی دا وایي چې یاره د پاکستان په سطح باندې چې په هغې کې پارلیمنټریان به وي، په هغې کې به سیاسي مشران هم وي، په هغې کې به حکومتي خلک هم وي، ریټایرډ خلک به هم پکې، بیروکریټس، ملیټري لیډرشپ دا هم پکې یو هیئت یو وفد داسې جوړوي چې هغه به ځي کابل ته. کابل حالاتو کې هلته کې به بس راشي او راشه درشه دا کې به نپاسي خبرې د یو بل نوټ شیرینګ وشي دې کې. او بیا دوی دا وایي چې دغه شان د کابل نه به هم یو داسې ستر وفد چې کوم دی هغه به راځي بیا دلته پاکستان کې به خلکو سره ملاوي. نو دا ده چې دا یو ډېر ښه پرمختګ دی که موږ وګورو. نو که چېرې داسې وشي نو دې سره به دا چې یاره دا حالات په لږ په قلاره قلاره اوس ښه کېږي او بغیر د دې نه کېږي نه. ما په خیال پاکستان سره چې کوم هارډ ټولز و هغه استعمال کړله، تجارت حوالې سره سخت اقدامات واخیستل، خو د هغې نقصان عام افغانانو ته دی، هغې امارت ته څه نقصان نه رسي، هغې عام افغانانو ته نقصان دی. او امارت اسلامي خو اکثر د دنیا سره هم چې صدقه کوي نو زور خپل ولس له ورکوي او هغه نور پابندۍ ترې لګي. دغه شانتې که کراس بارډر پاکستان کوم سټرایکس وکړل په وایي چې یاره لکه د عسکریت پسندو په ټکانو باندې د هغې باندې هم دومره هغه شی ونه شو. انټرنیشنلي هم اواز اوچت کړو. خو ښه به دی چې یاره کابل او اسلام آباد په خپلو کې دوی راشه درشه سیوا کړي او حکومتي سطح باندې، عام سطح باندې، علماو سطح باندې، د عامو خلکو په دغه باندې پاکستان له پکار دی چې د ویزو دا مسله چې کوم دی د افغانانو په دې باندې کار وکړي چې دا ډېره زیاته اسانه کړي. په خاصه توګه کوم تاجران دي هغوی دپاره، بزنسمین دي، ایکسپورټر امپورټرز دي، سټوډنټان دي، د هغوی دپاره مریضان دي، د هغوی دپاره یا هغه خلک چې هغه نور ملکونو ته ځي پاکستان ته راځي د دې ځای نه بیا هغوی ویزو ته اپلای کړي. نو پکار دی چې په دې باندې هم سره پرمختګ وشي او دې کې اسانتیاګانې راولي.